په ټول ملک کې چې دا مردم شماري شروع شي ده. په دې مردم شماري کې چې تاسو به د یو څو خبرو چې د هغې به خیال ساتئ. مردم شماري اصل کې د دې لپاره کوي چې په دې کې د ملک د آبادۍ کوم حساب چې دی دا لګوي. بیا دغه حساب چې دی دا په دې صوبو باندې چې دی هم لګوي چې په کومې صوبه کې څومره آبادي ده د هغه حساب پرې لګوي. بیا چې کله په کال کې هغه بجټ وځي نو په هغه بجټ کې چې دی د دې هغه حصه وځي. لکه د کومې صوبې آبادي چې وایي نو هغو له زیات بجټ وځي، کم چې کمی نه د هغو هغه کم وځي. نو په دې کې موږ د ځینو خبرو چې دی د هغې خیال نه ساتو. کله چې د مردم شماري ټیم زموږ کور ته راشي نو اکثر ورته موږ خپل حساب چې دی دا برابر نه وایو. نو په دغه وخت کې چې دی تاسو خپل ټول حساب چې دی دا ورته برابر وایئ. لکه ستاسو په معاملې کې چې څومره کسان دي د هغو ټول حساب چې دی دا ورته صحیح ښایي. اکثر بیا موږ وایو زموږ صوبې ته حق نه میلاویږي یا زموږ د پښتنو سره چې دی زیاتي کوي. نو هغه خطایي چې دا هغه موږ په دې مردم شماري کې چې دی په دې کې کوو. نو دا غلطي چې دی دا مه کوئ چې کله تپوسونه کوي نو خپل ټول معلومات چې دي دا ورته صحیح وایي. بله دا چې په دې مردم شماري کې اکثر ځینې کسان چې دي هغه دوکه کوي ستاسو سره. وایي موږ د مردم شماري ټیم یو. نو مردم شماري ټیم هغه دی چې هغه به ستاسو د کلي استادان چې کم دي هغه اکثر زیاتکر دغه کسان دي چې هغه به تاسو پیژنئ او هغه ستاسو د علاقې کسان چې دي هغه تاسو له مردم شماري کوي. خو په دې کې اکثر ځینې پراډیان دي. پراډیان نه هغه ستاسو کورونو ته راشي، هلته ستاسو پینګرې حاصلوي، ستاسو نوره کومه ډیټا چې ده دغه حاصلوي. نو په هغې باندې بیا غلط کارونه چې دي دغه پې کېږي. اکثر ځینې زنانۍ کورونو ته ځي. په کورونو کې هم تاسو ته وایي چې موږ د مردم شماري ټیم یو دغه شان ستاسو حساب کوو نو ستاسو نه ټول هغه ډیټا چې ده هغه راوکاږي. نو په دې کې چې دی زنانه نشته، زیاتکر چې دي استادان دي. د سکول کوم استادان چې دی هغه راځي او هغه به ستاسو نه تپوس کوي. نو داسې پراډیانو خلکو نه چې دی د هغې نه به ځان ساتئ. او زیاتکر د هغه علاقو ته ځي کوم د کلي علاقې یا غریزې علاقې نو هغه علاقو ته ځي. لکه بازارونه چې دی هغې ته نه ځي، خو کوم ځای کې چې آبادي کمه نو دی هغه ځای ته ځي. ځکه هغه خلک چې دی لږ ساده غونډه کوي نو دی په دې چلونو باندې چې دی په دې باندې دوکه کوي. نو ګوتې ته هم لګوي او مکمل ډیټا چې ده دا ته هم حاصلوي. دغه شان د ستاسو د احساس پروګرام یا د بېنظیرې کومې روپۍ چې دي هغه هم په دې دوکه چې دی ستاسو نه دي ایستی شي. نو د دغې خبرو چې دی خیال به ساتئ. بل دا چې ستاسو نه تپوس کوي نو څنګه چې مې درته وویل د مورنۍ ژبې چې دی د دې کې خیال ساتئ. خپله پښتو به وایئ. ستاسو په معاملې کې چې څومره کسان دي د هغې حساب لکه چې څه نه تپوس کوي هغه ورته خاص صحیح وایئ. داسې به نه کوئ چې یو کس نیم چې دی هغه کې تاسو پاتې کوئ نو بیا به دا تاسو وایئ چې زموږ صوبې ته چې دی هغه حق نه میلاویږي. نو دغه خبرو چې دی د دې په کې لازم خیال ساتئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ. او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.